أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اول خپل ټول کتونکو اوریدونکو ته مو دا پیغام کوم چې راکوم واخر غلې دی مو باندې په خلق باندې دا د ازمیات وخت واجب چې دغه بیماری سهار کور مخامخ کېدل شي هر سړی مخامخ کېدل شي بس هر سړی دا سوچ وکړي چې را دا بیماری ګمار تللی شي دغه چې تاسو سره تعاون کول شي دا به ډېر ښه خبره ده. یمین اساره فاونډیشن هم دا کوشش کوي مو هم په دغه مشکل وخت کې د خلکو په کور او د خپل غریبو خلکو په کور مو یو کوشش شروع کړو چې مو په خپل خلکو ته الله زره مسؤل پری ورکړو او دا کوشش خدای په نور هم وسیع کو واجب دې چې مو سره کوم اف سی کوروم د کوروم ملیشیا دی هغه هم سره تعاون وکړو مو دوستا د اف سی کوروم طرفه کوم صوت دي کوم څه باندې دا به هم تاسو پرووايډ کوو نور تا مونږ کوم ممکن تعاون کیږي هغه هم د سره موږ په دې باندې هم د کوروم تنظیم او د د کوروم سي هم ډیره شکرانه کوو چې په مشکل غړي کې موږ سره هم تعاون او دا تعاون ان شاء الله یو خلکو ته په ټیم باندې قوا باندې صحیح خلکو خپل خلکو ته دا مثلا یو اپیل وتا دا تاسو نه څومره هم کېده صرف دلته ماست استعمالنا بلکې موږ په معاشره کې د خلک شتوري د خندانونه شتوري هغه ته د بیماری خطرې سره سره د غربت هم خطر ده د وږي هم خطر ده د بچی ته د خوراک د رسایي د کمی هم خطر ده خپل ټول خلکو کوم خلک او زور دي ضروري نه ده چې ته خپل پیسې ته ورسای ضروري نه ده چې ته خپل پیسې مو ته ورسای تاسو ته خپل چانګ ورکړي غریب سره مخکې کې تاسو ما غسر هیل کوئ ضروري نه ده چې مو زکاتونه همیشه لپاره د روژې میاشتې ته وساتو مو خپل زکاتونه که په دغه وخت کې خلکو ته ورکړو په خلکو باندې استعمال کړو دا به د خدای په دې کې انشاءالله یو لوی اجر راځي خپل ټول خلکو ته مداخل وخت د امتحان دی کوشش وکړو چې خپل خلکو سره څومره هم تاسو سره تعاون کېدلی شي په کوم هم صورت کې کېدلی شي د معلوم انسان دی هغه سره موږ ښېګړې سوچ کول پکار ان شاء الله موږ خدای نه هم دا امید لرو د خدای دا وبا په خیر سره ختم کړي او دین علاوه خپل ټول خلکو ته دا اپیل کوو چې د مو علما مو ته کومه خبرې کوي
زموږ حکومت مو ته کومه خبرې کوي، زموږ مشران کومه خبره مو ته کوي، بس په کار یې هغه باندې مو یقین وکړو. بس موږ دا خبره ومناسبي کې مو ته زموږ معاشرې ته، زموږ خلکو ته، زموږ بچیو ته، زموږ روان نسلونو ته چې خیر دی. د په کار د کوم هم احتیاطي تدابیر دی، لاس میلمول شو، یو بل سره زیات نستی شولو، جامو ته تاک شولو، دا ټول شی مو کم کړو تر یو وخته پورې. کله هم څه حالات کې شي بیا به انده ویږي، انده ستړي ماسي وي، خو ټول ته مو بیا د ګزاره کړي حکومت یا علما یا زموږ مشران کوم هم تدابیر مو ته کوي. کار یې مو دغه اپنو. ډېره مننه، خوشحاله باد بریالي اوسئ.